اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير. اجدا زمونږ استاد سنن چې کوم مجلس ته د قران کریم افتتاح ده، الله جل جلاله دې په خیر سره شروع کړي او الله دې په خیر سره خاتمه ته ورسوي، او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د قران کریم فهم را نصیب کړي. ملګری تقریبا ټول یا علما دي او یا مجاهدین دي، د قران کریم هغه اهمیت او فضیلت او هغه ټول سيزونه الحمدلله ملګرو ته معلوم دي، او دا خبره ټول ته معلومه ده چې ام العلوم د ټولو علمونو مور چې کوم دی نو هغه دوا سيزونه دي، یو کتاب الله او بل سنت رسوله صلی الله علیه وسلم. دا الله تعالی کتاب دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، او بیا د اغینا د علماء کرامو او مجتهدین استنباط ته او د اغی په شکل کې چې کما مدونه فقه ده. دا درې بنیادی علوم دي. فارسی شاعر وی علم دین فقه است تفسیر و حدیث هر که خوا غیری ازی گردد خبیث. علم دین چې کوم ده دا فقه دا تفسیر دی او حدیث ته جره دین اخوای وای قصه بیا غډه وړي. علم معقول است علم اشقیا، علم منقول است علم اتقیا. علم منقول مرد را بندا کنه، د علم معقول مرد را گندا کنه. دغه منقولی علم دا د تقوادار او د انبیاء علیهم السلام علم دی، او معقولی علم دا د بدبخت خلکو فلسفی دی او څه شی دی، افلاطون دی، ارسطو دی، پاغي باندې هغه ټول مرتیر کی، خو لیکن یو مقصد ته نه رسیږي. هغه د سړی نه سړی نه جوړي، بلکې هغه د سړی نه یو ګندا او بیکار ذهن والا سړی جوړ کی. فلسفی گوید ز معقولات خود، انبیاء گوید ز منقولات خود. فلسفی کے منکر از حنان از حواس انبیاء بیگانہ است. فلسفی په خپل معقولات باندې شروع وی، انبیاء علیهم السلام د منقول نه شروع وی، هغه د منقولات بیان کوي. فلسفی چې د حنانین منکر دی، هغه ویرورا ونه څنګه جاړي، بوټه څنګه جاړي، دا څنګه کې دی چې کجوري ونه دی په جړا شي، دا خو نشي کېدی. هغه وی از حواس انبیاء بیگانه است. دا انبیاء علیهم السلام دا حواس نه دین آشنا دي. انبیاء علیهم السلام په حواس دا معلومیږي، ستا په حواس دا نه معلومیږي. الحمدلله مونږ او تاسو نن د قران عظیم الشان ځکه دا ډیر لوی مقام دی، دا هغه کلام دی چې دې ته کلام الله ویل کیږي. نن تاسو ګورئ په تاریخ کې چې کوم معتبر شخصیات لږ تیر شوي، نو دا هغه مقوله پاتې یو مقوله دو مقوله کنا خلق څومره په دغه سره ذکر کوي، فخر سره. امام غزالی فرماتے ها دغه شانت امام رازی دا وایي دا حضرات تیر شوی دي، بلکې د افلاطون او د ارسطو او د بل مقولیم چلیږي. لیکن مونږ او تاسو سوا یقال الله، دا الله تعالی مقوله. یقینا دا یو لوی مقام دی چې الله تعالی چاته ور نصیب کی. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتاسو کې بهتره سړی ګوردا مونږ او تاسو خدای شانتی دا حدیث وایو کنه، خو لیکن دې ته سوچ پکار دی. خیرکم مؤمنانو ته وی پتاسو کې بهتره سړی څوک ته؟ من تعلم القرآن، څوک چې قرآن زده کی، قرآن باندې پوه شي، وعلمه او بیا بل چاته وخی. نو دا مجلس الله دې وکړي چې مونږ او تاسو نیتونه صفا شي، الله تعالی مونږ ته فهم د قرآن را نصیب کړي. نو بیا دا مجلس د ټول بهتر خلکو مجلس جوړ شو. دو دي درې دي، مونږ تاسو دا نه وایو چې د تعداد زیات کړو،
تعداد دی الله زیات کړي مؤمنانو د مسلمانانو او کدو درې کا سریات کې دو درې کا سجده کې دا زموږ د پاره د خوشحالي خبره ده. نو دا نننې مجلس دا ډیر د خیر مجلس دی، ډیر بهتره مجلس دی. خو به هر حال هغه اهمیت او فضیلت خو تاسو ته نه بیانو. لنډه خبره دا ده چې مونږ او تاسو چې دا قران کریم وایو دلته کې، نو دا طرز اگر چې اوس دا طرز خور شو په دنیا کې په ملک کې خور شو، لیکن دا خبره د په بعضو علاقو کې اوس هم د طرز سره قران نه ویل کیږي. په دې طرز باندې به تاسو قران کریم ک الله پاک درز دکړو، نو تاسو به قران کریم مکمل یاد شي. مقصد د قران به تاسو پیژنئ. ترجمه هغه خو په یو اردو تفسیر کې موي ملاو بشدتا ان شاء الله چې کوشش وکړو چې مونږه هغه ترجمه به سره وکړو. خو لیکن دا خبره ده چې د ترجمې نه غیر مونږ او تاسو بداز د کوچ قران کریم د صورت چې شروع کوم سورته بقره اوس چې کوم روان ده په کوم مقصد کې روانه په کوم د موضوع کې روانه ده به تاسو ته معلوم شي. دغه طرز الله جل جلاله په الهامي شکل سره یو غټ عالم، یو غټ محدث، یو غټ فقيه او یو مشر مفسر د قران او یو مشر صوفي لوی صوفي لوی عالم مولانا حسین علی رحمه الله په علماء دیوبند کې یو نامور شخصیت تیر شوی او ډیر لوی ولی مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله فرمایي وہی پنجاب میں ایک ولی ہے اور وہ ہے حسین علی. په پنجاب کې صرف یو ولی دی او هغه حسین علی دی. وہی افسوس په دې خبره ده په علاقه کې په پنجاب کې چون کې بریلیان په خوانه ډیر دي او دیوبندیانو ته بیا وابیان وہی لوگوں نے وہابی کے نام سے بدنام کر کے ان کے افادات سے محروم ہو گئے. پنجاب خلق وہی په دغه نوم بدنام کړو او داغه د فائدې نه کوم دنه محروم شو. الله تعالی هغه ته دغه یو قران کریم یو فهم ورکړ. بیا دغه حضرت هغه په خپل واقع بیانې چې نبی صلی الله عثمان رضی الله تعالی عنہ ما ته په خوب کې راغی او قران شریف داس یو وړاندې نسخه ده ما ته راکړه. ما ته چې دا د قران تفسیر دی. ما ته چې حضرت دا ټول قران تفسیر دی، چې دا ټول قران تفسیر دی. وې د هغه ورځ نه الله تعالی ما ته د قران کریم فهم را نصیب کړ. داغه خپل علمی سلسله روان شو. دا لولو علماء زمونږ د علاقې مشهور عالم شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد الحادی شاه منصوری رحمه الله. شاه منصور یو کله زمونږ کلی سره خوا کې لګیدل. دا لوی عالم ډیر غټ وخت د درس قرآن وکړو. د 119 سال په عمر کې د وفات شو. ډیر لوی عالم. دغه شانتی مولانا لوی عالم لتا سے پیژنې شیخ الحدیث والقرآن مولانا سرفراز خان صاحب درس رحمت الله علیه دا د شاګرد. مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله دا د مریدو مو او دا د شاګردانو کې مراد. دا سي غټ غټ حضرات او دا د پنځپیر مولانا سي دا ول کې تقریبا شاه منصور بابا او پنځپیر مولوی صاحب دا په یو دغه دواړه د یو استاد شاګردانو په قران او حدیث دواړه کې چې دوی دواړه د غرغشتو بابا شاګردان په حدیثو کې او په قران کې بیا د مولانا سنانی صاحب شاګردان. په اول کې د دوی میشن یو په علاقه کې چې کوم شرکیات او دغه خاتمه او پرد د بدعات کې بیا ردی اختلاف راغی. رد بدعات کې د پنځپیر مولوی صاحب مزاج سخت او شاه منصور بابا عالمانه طرز نو په هغه وجه باندې هغه د مزاج اختلاف راغی. نو بیا د دوی ترمنځ لریواله او جدای راغله. نو دا دغه یو دا بیا د دوی نه غټي غټي سلسله هغه روانې شوې د علم. نو دا په هغه طرز باندې به مونږ ان شاء الله تعالی قران کریم هغه به وایو. دغه حضرات کوم دي دا لوی امامان د وخت یو شی وګوره. لوی امامان د وخت کمال نصر فراز خان صاحب درس یې وو. کداغه رنګي شاه منصور بابا زموږ د علاقې په ډیرو مشهور علماو کې د خپل زماني لکه چې مونږه تا زموږ د علاقې چې کوم جید علما دي مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه زموږ د علاقې په جید علماو کې تیر شوی دی. دغه رنګي مولانا عبدالله جان صاحب زموږ د علاقې په جید علماو کې دي حضرات مونږ اوریدلې دي. مونږ ډیر ماشومان چې هغه وفات شو
هانو دوی وای چې مونږ بکلا په دې علاقه کې چې هغه موجود وو نو یو عالم بخلنه کولا اول په یو مسله باندې مونږ بنه شو کولا اول اعلان کړه لولي جبال العلم وای ځکه چې هغه الله تعالی ډیر لوی فهم او لوی علم نصیب کړو نو پاغي وجبانه مونږ په هر مسله کې رجوع هغه ته کوله نو بهر حال دې حضرات بیا ډیر لوی خدمتونه دوی کړی دي دغه جهادي دغه کې سرګرمو کې دوی د اے پی فقیر حاجی مرزا علی خان رحمت الله علیه کله چې دته دا مسله راغله تعذير فی المال شروع دا جاسوس ته او دا څه چې د حکومتي سره د کور دوله وسوسولو نو دلته کې انګریز چې کوم دین علما راپور تکړل د دې پنځ دغه نه د مردان او د دې علاقو علما راغل او بریلیان علما او هغه دا داوا وکړه چې یاره دا کار چې دی کوي دا حرام دی نو دا دغه اجي سه بولګېدو اجي سه مدني سه اطلاع وکړه مدني صاحب ته ویل چې ما په علماء را لګلی دي راته چې کم کار کې دا ناروا دي دلته خو ماته په علاقه کې لوی بغاوت جوړی کدا شه د پریک دما نو خلک بیا انګريز سره خدمت شروع هغه ورته د سید هغه حسین علي صاحب ته وی چې راته دا چلو کړه ته سکسان ولېګه چې دغه کسان سره مناظره نو هغه حسین علي صاحب ولګېدو نو په هغه ټیم کې زمونږ د علاقې دغه دوه علما ته وی چې تاسو ورشئ یو دغه مناظره دا دواړه بیا راغلي دي بیا دوی په یو باندې د علاقې نه پټ راغلي بیا خو غیلا علماء د دوی د علاقې نو ال انګريز نه تم خطر و نو د پردي شاته په فارسی کې بیا مناظره کړي هغه مناظره اوسم دا دغه کې لیکل د هغه تفسیر برهان کې دا آیات چې کله راشي چې منصور بابا هغه مختصر تفسیر لیکل نه په مشکلات القرآن باندې نو هغه چې کله راشي نو هغه کې لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا چې موسی عليه السلام لګي دا سامری غسخه اوس وذولو او بیا دغه کړو ختم کړو مکمل او غیره دغه سمندر ته ورځول نو هغه لاندې لیکلي چې موږ چې تلیو نو موږ د دې آیات نه استدلال کړ او بیا غټه طویله مناظره کړي او په هغه مناظره کې بیا علماء چې کومه هغه بیا پړ شو هغه دغه مردانه علماء بیا چې کله دوی واپس لاړ نو انګريز وې ډیره زمانه پورې شکو چې دا کسان دا مناظره لکه چې دوی کړي دا مناظره لکه چې دوی کړي خو پیجندلی نو د پردې شاته مناظره شي وندا به هر حال ډیر لوی علما او ډیر الله تعالی دی هغه په قبر باندې انوار وری دا طرز باندې اول داسې مختصر تعارف د تاسو ته کوم بیا ان شاء الله تعالی خیر دی وکړو لګ مخکې بیا لګونه سبق وایي بس کوی بیا افتتاح طرز بداسي زمونږ د دې درس دا بلګ ونته کې د نورو طرزونو نه بدل هغه بداسي وي چې مونږ با په دې طرز کې یو صورت داسې نشورو کوو چې بس ترجمه صرف شروع بلکې دا غي مقصد چې د دې صورت څوک ورته موضوع وي څوک ورته دعوه وي یو دعوه معلومه چې دا صورت کې بنیادی دعوه ده دا نور د هغه دعوی یا دلایل یا دا څوک چې هغه دعوه نه مني هغه ته تخویف ته دمکی ده ورته یا چې څوک نه مني نو دا هغه زجر هغه شکنی دا وی بد اخلاق بد افعال بد اقوال ذکر کوي یا دی دعوی طرف ته ترغیب دی یا د دې دعوی په لار کې رکاوټ چې کوم امور دي دا غینه تزهید دی چې هغه ته به رغبت کوي چې دې ته توجه مکوه دا سیز نه مګو نو دا به یو په صورت کې یو دغه بیا دا غینه پس دا صورت په یو حصو باندې تقسیمې دي ځای نه دی ځای پورې دا یو حصہ ده لکه سورته بقره مثال کې درکم چې اول نه بدته سورته بقره بل دا سلوري سي دي سلور دعوی دي سلوري سي دي اوله حصے مثال کې تو پر تر 96 نمبر آیات پورې پاغي سکه سدي بس لا اله الا الله دا ټول موضوع بس اول نه تر هغه پورې لا اله الا الله د 96 نمبر آیات نه بیا 97 نه شروع کی نو بیا د محمد رسول الله دعوه هغه بیا غلیس البر ان تولوا وجوهکم غړم به پاو دو دوی می سپاری چې د هغه پورې دا چلیږي چې ال تورسی کی نو هغه پورې محمد رسول الله بس روان درې مې بیا د ال تن شروع شي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا غي دا درې مې شروع شي نو په هغه درې مې کې تا بیا قتال کوي خود قتال نه مخ کې خامخه بعض امور دي چې اغازان اصلاح ده نو اول لته وای چې ځان سم کا نو لس امور د ته ځان د سمول د پاره وای چې دا ځان کراوي بیا د ته وای چې معاشرم سم کدا که وطن دی جوړي نو بیا وطن سم کا نو قوانین سلور قوانین برته د وطن د سمول د پاره وای نو بیا برته وای چې د کور د اصلاح وکړه
نو اتلس قوانین برته د کور د اصلاح لپاره وخی نو بیا دا غنه پس پراشي قتال ته نو قتال امیر بسنګي مامور بسنګي ترتیب به سنګي نو هغه برته بیا ذکر کینو هغه به ورسیږي تر هغه 253 آیات پورې تقریبا دا هغه پورې رسیږي دا هغه ځای بیا بلې څه شروع هغه بلې څه کې بیا سدي بیا راته وایي چې انفاق ان څلور مېسا انفاق اوس چې تکله اسلامي حکومت قائمه خو خامخا د هغه خو بده مصارفو د هغه د پروګرام د چلولو لپاره نو د هغه د نبی د ان یا ایه الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم د انفاق قوانین د شروع کې د مال خرج کولو نو د مال خرج کولو کم مال به خرج کې کم به نه خرج کې د مال د خرج کولو لپاره کم شرایط دي خنو چې مالیات نظام دغه کې نو وسره به سود نه کې لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا پوش دغه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي دبتر اغي پوری نو په اخر دغه کې بیا لله ما في السماوات وما في الارض شروع شي دغه سلور واړو هيڅ خلاصه برته بیا راواخلي ختم دي کی په دې طرز باندې با تا ته ان شاء الله تعالی کله ته وای او سترګي وته بیا غاړې په کم ټیم کې اوس خدا په یاد نه یادي نو بیا په هغه ټیم کې ان شاء الله تعالی کې بیا ته دا صورت مکمل مضمون دا مې یو مثال درکو دا چې به هر صورت هغه بزان ته یو دعوه لري لکه سورته کهف ته مثال به درکم دا مثال نه اول کې ذکر کوم چې تاسو دې طرز ته خیالي سورته کهف ته مثال په تور باندې دا غي په سر کې موږ وایو چې دعوی صدا دعوی د نفي د علم غیب د غیر الله غیر الله کې څوک په علم غیب نه پوي بس دا یو دعوه توحید دی څنګه نه پويږي خدري خلق درې قسمه خلق ذکر کړي نه پويږي اولیاء په علم غیب نه پويږي څوک منسوسی اولیاء څوک اصحاب کهف د خوب را پاسې دل یو بل ته وای څومره وخت تیر کړی دی پوښ نو یو ورته وای یومن بل یو بعض یوم دا سی شروع دي کنه یو ورځم تیر کړی دی الله تعالی وای نه 309 کال ودو پوښ کنه نو رستو الله تعالی په سی وای چې مونږ ته پته ده دای نه پويږي دای ته دای په خپل باندې وای الله تعالی عالم دی چې مونږ سوره وخت دو پته نشته بیا داغه نه فل ته بل واقع ذکر کی د موسی علی السلام و قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه موسی علی السلام ته علم غیب نو قصه او کړه یرا ستانه غټ عالم بل څوک شته په مخلوق کې وی نشته الله تعالی ویل نشته ته ورشه مجمع البحرين ته ورشه چې شته ساړې کې نشته آلته چلاړو آلته کې خضر علی السلام وغیرہ د غټ عالم پته خضر علی السلام دې په خپل وای ماتم ګور علم نشته ماته الله تعالی خبر راکړي بیا اور پسې نو انبیاء علیهم السلام عالم الغیب نه الته دا خبره موسی علیہ السلام ګوره پیغمبر عالم الغیب نه بیا وسو کو یره بادشاہان بکې دي عالم الغیب نو ويسالونک عن ذی القرنین قصو پسې راوړي او ګوره ذی القرنین چې کله راورته یاجوج ماجوج خواته نو الته وی لا یکادون یفقهون قولا دا غوی په خبرو نه پوي دا غوی سکړن منځ کول او دې په خبرو نه پوي چې دوی سوي نو علم غیب ته حاصل دي نو هغه چاته حاصل دي هغه یو الله تعالی ته حاصل دي نو د دک خلاصه بیا په دغه صورت کې په 15 جملو کې راشي په 15 جملو کې با په سورته کهف کې بیا هم دغه ټول درې واړو واقعات خلاصه هغه بل ته په یو دا ټول خلاصه ته راځم کا 26 نمبر آیات قل الله اعلم بما لبثوا قل ورته وای الله والله تعالی اعلم حقوق بما لبثوا فاغ سبانه چې دوی وخت تیر کړی په دې غار کې له غیب السماوات والارض ها هغه لره غیب د اسمانونو د ځمکې دغه په اختیار کې دی هغه په خبر دی ابصر به واسمع دا قصه و تواوروا خوشوي یا څخه اورول دی او څخه لیدل دی ما له من دونه من ولی نشتره دوی لره غیر د الله تعالی نسو کار جوړونکې ولا یشرک فی حکمه احد او نه شریک د الله تعالی سره په حکم داغه کې هیڅ دا دیده کې د توحید وتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته تر دې پورې دا هغه 15 جملو کې هغه خلاصې تر ذکر کی چې ګوره د واقعات خلاصه دا د ګوره چې اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ولا یشرک فی حکمه احد او لا مبدل لکلماته دغه شان په دې طرز باندې دا بهر حال مقصد می داو چې طرز بداوی چې تاسو ته معلوم نه نو دا دغه ښه پدې کې به یو دغه امتیاز داوی چې صورت بتاتا هغه مقاصد برتر او باسی مخه تبیر تکلیف دویم په دې طرز کې امتیازی حیثیت دار دویم چې شواهد برته پیش کړي القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم بعض د بعض تفسیر کوي
نو هغه بعد چې د بعد تفسیر کې هغه بر تخیل خان چې ګوره دې ځکه د آیات خدا سره راغلي اوس د دې معنی څه ده راواړو پلانې آیات ګوره التبتا ته بالکل غمانه و خی چې ها دې ذکر نو ستاسو بالکل دا ذهن خلاص شي هغه دوه آیاتونه بتاته ولګي ستاسو ذهن تقریبا خلاص شي دا شواهد درته پیش کړي درین په دې طرز کې امتیازي حیثیت دادي چې د اسرایلیات او واقعات باقاعده صفائی کوي مکمل دته سندم خی چې دا حدیث سندن ضعیف کې یا موضوعي دي د انبیاء علیهم السلام د شان سره خصوصا چې کوم متعلق نو د عصمت الانبیاء ډیر خیال ساتي نو پاره کې مکمل د اسرایلی روایتو خاتمه کوي سلورم په دې طرز کې دا امتیازي حیثیت ته چې مشکلات کوم دي کنه مشکلات القرآن بعض ځایونه یې هغه مشکلی حل کې ګرانی هغه په انتهایی آسان انداز باندې پکې حل کړی شوی دي نو موږ به ان شاء الله تعالی قرآن کریم په دغه طرز باندې وایو ک الله ته منظور وي خو اوس چې کوم سره یو علم شروع کوي نو د علم د شروع کولو نه مخکې درې خبرې بنیادی دي چې هغه خلاصي په تور باندې اسانه ویل کیږي هغه خلق خامخاوي ځکه چې په سره په مقصد کوی چې دا سوي مو صد پاره وي اولی په دې کې به څه خبره زکوم دا درې خبرې دي نو سوي ما هغه علم او پیجنې چې دا علم څه تعریف سوي او په دې د دې علم ماته فائدہ صدا نو غو فائدې ته ذکر کې هغه ته غایه وي غرض ته وي خلق او دریم نمبر چې کوم دی نو موضوع دا چې را په دې کې به زدا کوم په کې څه هغه موضوع د دې علم ده نو دا درې خبرې مونږ او تاسو چې کوم کتاب وایو دا غي سنوم دی قران کریم د قران کریم تعریف سره د قران کریم تعریف دې ته مونږه دا بنیادی قواعد خاصه یو خبره زده چې مونږ دا یو رساله غونته د مالی کړل دا استادانو افادات ته مونږ په کې صدقه نشته خپل بعد ځایونو کې به یو سړي خپل یو نقطه په کې لیکلي خو زیاتی او په کې سنې دغه ته قواعد مونږ وایو اصول القرآن ورته ویل کیږي دا قران کریم به تاسو ته ان شاء الله تعالی په دې درس کې 3 واره ختميږي سو واره 3 واره یو پیرو په دې اصول کې ختم شي ښا یو پیرو په دې اصول کې ختم شي وا به ولا وا به دویمه پیره چې کوم دې بیا په خلاصه کې ختميږي هر صورت سره مخکې خلاصه وایو نو چې خلاصه وایو کله دا صورت نو تاسو به دا صورت په مقصد مکمل پوه شئ ذهن ته به مو ګرځي په دریم ځل باندې بیا موږ ترجمه کوو سره کنه نو بیا وسره ویل کیږي نو په دې کې دا قران کریم درې پیری واوري نو بیا چې کله یو پیری او سره په دې تیر شي ان شاء الله تعالی نو بهر حال استعدادات کو مختلف دي خو هر چاته د خپل استعداد مطابق کم از کم سنا فهم قران هغه حاصل شي او په غیبانی بیا روانه دي شي نو په دې کې مونږ دا هغه اصول دي هغه اصول کې بنیادی خبردار چې مونږ په ځان دا لازم کړی په دې کې چې هر مسله ذکر کین نو هغه حواله په سبانه ورکی په آیات باندې ورکی احادیث کې به ډېر تفصیل وي فقہ کې به ډېر تفصیل خودل ته کوم کې موږ قران ته کو نو حواله په سبانه ورکی قران باندې ورکی نو اول تعریف ته دی قران کی نو د دې قران څخه تعریف ته کتاب دا قران کتاب عربی په کومه ژبه کې دی عربی کې دی انزله الله علی محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړ دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په کومه وحی سره به وحی جلی په ښکارا وحی سره یو پټه وحی ده احادیثم وحی ده خو ښکارا وحی سره دی بواسطه جبريل واسطه چا باندې جبريل علیہ السلام باندې مکتوب فی المصاحف لیکل شوی دی په دې صحیفو کې دا صحیفه ده دغه صحیفه ده دغه صحیفه ده ومنقول الینا نقلا متواترا او منترا نقل کړه شوی دی په نقل متواتر سره دا د قران کریم تعریف شو کتاب دی پارا بیجبه کې دی الله نازل کړه دی په نبی علیہ السلام باندې په واسطه د جبرئیل باندې په وحی جلی سره لیکل شوی دی په صحیفو کې او موږ ته په نقل متواتر سره را رسیدلی خبر واحد نه دی ها خبر مشهور نه دی متواتر نقل دی دغه ته قران کریم ویل کیږي دا تعریف چې دی دا تعریف موږ د کم ځای نه وکړو دا موږ د قران کریم نه وکړو ها اوس دا به د قران کریم نه کوو اول تک چې موږ ته کتاب وینو هغه خو تاسو ګورئ چې سورته بقره په اول کې ذالک الکتاب ها سورته الف لام میم صاد کتاب انزل الیک هغه خو ډیر راغلی دی خدا خبره چې دا نازل په محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو آیات کراو با سې تاسو په کې فائدہ وي کني راو با سې بیا تاسو ته تاوان او نور دغه د زبې ویم ده لکه سورته اعراف شو ګوري اتمه سپاره کې اول نمبر آیات کې
نو پاغي کې تا ته د منزل چې کوم کتاب نازل کړي شوی د الله د طرف نه او نو د منزل دغه درته کوي مخکې دا اعراف ته اعراف خوش اتم سپاره کې اعراف نیمه چلال شي نو بیا اعراف شروع کیږي پای کې اول آیات دی څنګه وای الف لام میم صاد کتاب انزل الیک کتاب دې نازل کړي شوی دی تا ته نو موږ کوم تعریف وکړو چې انزله الله علی محمد آیت نمبر 1 ها سورۃ اعراف آیت نمبر 1 او نمبر 2 دیو کتاب انزل الیک کتاب دې نازل کړي شوی دی تا ته نو نازل کړي شوی دی کتاب منزل معلوم شو منزل الیه چاته نازل کړي شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل کړي شوی دی نازل کړي چا دا خو انزل وی نازل کړي شوی دی نازل کړي چا دی نو هغه سورته طه 14 سالورم آیات څنګه وای تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى د چار طرف نه نازل دی ممن دا چار طرف نه خلق الارض چې پیدا کړي د زمکا والسماوات العلى ها دغه شو کنه اسمانونه د چتوالی و دغه سورته طه کې راغی کله په یو آیات کې منزل الیه منزل نازلون کې الله منزل نازل کړي شوی قران منزل الیه چاته نازل کړي شوی دی هغه درې واړه په یو آیات کې کله دغه کی راځم کی لکه سورته مائده شپږم سپاره کې ده کنه اتصل وختم آیات کې راځي سورته مائده اتصل وختم آیات کې وانزلنا الیک الکتاب بالحق وانزلنا الیک الکتاب مون نازل کړي منزل معلوم شو چې الله دی الیکا تا منزل الیه معلوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الکتاب قران منزل معلوم چې غسله هغه قران دی نو دا درې واړه پکې معلوم شو ها وانزلنا الیک الکتاب بالحق دا معلوم شو بل تک مونږ ویلو که خیال کې مرادی چې مکتوب فی المصاحف دا قران هغه کتاب دی چې لیکل شوی دی پس کې په صحیفو کې کوم صحیفو کې لیکل شوی دی صحیفې بیا دوه قسم دي یو صحیفې دي د ملائکو په لاس کې صحیفې دي یو صحیفې دي د انسانانو په لاس کې د زمونږ استاد مخې ته مصحیفې پرتی دي نو دا صحیفې دي دا دواړه راغلي دي خطا سو ګورئ سورته عباسه راو باسي درشم سپاره سورته عباسه وتولى دیار لسم آیات سوار لسم دے پندل لسم شپاڑسم پدے سلور آیاتونو کی راوڑ دی سورۃ عبس 13 14 15 16 سوئی فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ دا غد فرشتو والا صحیفی دی ها فی صحف دا قرآن پاک صحیفو کې مکرمۃ چې عزت والا دی مرفوعۃ چې اوچت دی مطهرۃ پاک دی بأیدی سفرۃ پلاس دا لیکون کو ملائکه کې دی کرامن چې هغه عزتمند دي بررۃ نو نیکان دا رنگي په صحیفو د بندګانو کې دا بندګانو په لاس کې کوم صحیفې دي دا موږ او تاسو دام راغله د سورته بینه ام پدی درشم سپاره کې سورۃ بینہ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب اخر میں لگ مخ کے راضی نو دغه ځای کې وګورئ التسرازی دویم آیات کې وګورئ رسول من الله یتلو صحفا مطهره التدارازی رسول من الله رسول جل طرف د الله نه یتلو چلولی صحفا نغه صحیفه مطهره پاکی هغه کومه صحیفه دي دغه قران د چې موږ تاسو مخه ته پروت دي په واسطه د جبرئیل مونږ ویلو چې هغه کتاب د په واسطه د اشاره غلې د جبرئیل باندې غلې دي سورۃ بقره 97 نمبر آیات سورۃ بقره 97 نمبر آیات کې وګورئ قل من كان عدوا لجبريل ورتا غسوک چې دشمن وي د جبريل فانه یقینا دا جبريل چې ده نزله یقینا دا جبريل نازلې دا قران على قلبك فزړستا باندې باذن الله په حکم د الله د الله په حکم باندې د الله په اذن باندې نازلېږي دغه رنګي
دا مضمون تقریبا سورۃ شعراء کې دا یو د تاسو ته معلوم شوه. سورۃ شعراء کې بم بیا راشي په 193 نمبر آیات کې هغه صرف نمبر ځان سره لیکي. التبرازی کسو کې رايستیشن سید الاسم سپاره کې نزل به الروح الامین نازل شوه د په قرآن باندې روح امین راوړل دا قرآن چا الروح الامین څوک دی جبرئیل امین دی ها علی قلبک فزلستا باندې لتكون من المنذرین دا رنګ په سورۃ التکویر کې مراشی درشم سپاره کې د شمس کویرت نلسم او شلم آیات کې وال تراشی انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین التم دارازی. سورۃ النحل کې بم راشی قل نزله روح القدس من ربک بالحق نحل کې براشی فیوصل دویم آیات کې 102 کې قل نزله روح القدس من ربک بالحق. دغه رنګ مونږ وی چې دا کتاب عربی کتاب دغه په عربی دی بکلی. دا په سورۃ الشعراء کې 194 نمبر آیات سورۃ الشعراء یا نلسم سپارہ دا 194 نمبر آیات یو سلسلور نوی آیات کی راضی نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. فجبد عربی باندې ښا مبین واضح جبل ښا دا عربی په قرآن په صفت کې په دوه قسم راځي. کله به قرآن عربی راشي معنی به دای چې په عربی کې ده، کله به قرآنا عربیا کله به دا راشي موصوف صفت براشي نو پاغي ده کې معنی دا وی چې قرآن دی نو عربی جواب بیا کله نه مراد، کله بیا دا معنی کې چې عربیا ظاهر مضمون والا دی، ساده آسان مضمون دی، سړی په آسانه پوي دی، دا معنی دی کله ها. نو دا د قرآن کریم تعریف شو. تاسو پوری تو کنه قرآن کریم دغه تعریف شو چې کتاب عربی کتاب ته عربی ژبه کې نازل کړی دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په وحی جلی سره په واسطه د جبرئیل باندې په لیکل شوی د صحیفو کې منقول د مونږ ته په نقل متواتر سره او دا ټول د قرآن نه ثابت شو کنه چې قرآن کریم کې دغه تعریف ته قرآن په قرآن کې خپل راغلی په قرآن کې خپل راغلی دی. نو دغه د قرآن کریم تعریف دی. بیا ردینه پس مونږ دلته په درسونو کې ذکر کوو هغه تاسو ته لږ مشکلیږي چې په سوره پوهیږم. د قرآن کریم اسماء ذکر کوو. د قرآن کریم برته اجمالا ویم د قرآن کریم نمونه دي ښا نمونه د قرآن کریم څومره دي مختلف علما او داغي نمونه ذکر کړی دي. باقاعده علامه حرالی په دې کې یو کتاب لیکل دی او هغه کتاب چې کوم دی هغه کې هغه 90 نمونه پکې هغه راجمع کړی دي. دغه رنګ امام رازی رحمه الله 2 نمونه راجمع کړی دي. دغه رنګ علامه عبدالملک هغه وای 50 نمونه چې کوم دی الله تعالی خپل کتاب لا ذکر کړی دي. زمونږ استادانو چې قران کریم کې څومره تتبع کړی دا او د قران نمونه راځي د قران یو خو په حدیثو کې بیا ډیر نمونه جوړیږي. نو د قران نه چې د قران کوم نمونه راځي مادل ته لیکلي دي او د آیات نمبر نه مریو سره لیکل دي هغه 15 او یا نمونه دي. څومره نمونه دي 15 او یا په قران کې د قران نمونه راغلي دي. کتاب دے قرآن دے کلام دے نور دے ہدا دے رحمت دے فرقان دے شفا دا موعظه دا ټول د قرآن صفاتی نمونه هغه 15 او یا ذکر شوی چې هغه په عظمت د قرآن باندې دلالت کوي او هغه په اهمیت د قرآن باندې په شرافت د قرآن باندې دلالت کوي او دا غینه د قرآن مقصد معلومه دي چې قرآن د کوم مقصد د پاره راغلی دی. نو دا شو تعریف د قرآن او نمونه د قرآن هغه ډیر دي. بل دے د قرآن کریم غایه فائدې صدا حکمت پکې ته کې غایه نه وي لیکي چونکه دا غوي کنه اصولیین علما وایي چې افعال الله لا تعلل بالاغراض دا الله تعالی د افعال با غرض نه بیان چې دا الله غرض دی. نو دا غي بداسي وایي چې دا الله تعالی په دې کلام کې حکمت او فائدہ ده. کلام کې څه ده حکمت او فائدہ ده. نو دلته کې بس ذکر کیږي فائدہ او حکمت په ذکر کیږي ولی ذکر چې الله تعالی حکیم ذات دی. نو حکیم چې کم شی نازلای نو هغه د هغه کې به حکمت وی کې بنی پکې کې به خامخا حکمت وی نو هغه حکمتونه ذکر کول هغه حکمتونه بیا په احادیثو کې اقوال العلماء کې په اقوال د حکماو کې ډیر شی راغلي دي. خو مونږ ذکر کوو ماغه چې قران کې راغلي دي. مونږ ماغه ذکر کوو چې قران کې راغلي دي.
نو قران کې چې کوم راغلی یا به څنګه معلومه چې دا د قران حکمت دی، دا د قران فائدہ ده، دې قران فائدہ ده. نو ته به ګوره قران کې چې کوم علما ملګری یا په دې پوېږي چې د قران نو ورستو چې په کوم ځای کې مفعول له راغلی، دا یو قاعده ځان سره یاد ساتي. مفعول له یا حال جوړ شوی یا رستو په لام سره یو ټکی ذکر شوی، او لفظ قران یا کتاب مخکې راغلی او رستو پسې دا راغلی، یا داسې وصف د قران ذکر شوی چې هغه نه یو فائدہ معلومیږي. نو بس دا به د قران حکمت دی، دا به د قران حکمت دی. لکه او تاسو ته اوسو ذکر کوم 12 حکمتونه چې کوم د هغه قران کریم کې د قران راغلي. لکه یو حکمت دا تاسو چې په کتابونو کې وکم غرض او غایه ذکر کوله دا هغه یو دار چې د قران فائدہ صدا الهدایه، هدایت عام هدایت هم دی، خاص هدایت هم دی. عام خلق تم دی، خاص خلق تم دی. خاص او عام بیا په تفسیر کې ان شاء الله تعالی دا غي تفصیل به بیا کوو. خیر سورۃ بقره کې تاسو وګورئ نو التاول قران ذکر شروع ته پس مفعول له راشي. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، هدى للمتقین. دا هدایت د لپاره د متقینانو، دا د قران مقصد شو. هدایت څه ته ویل کیږي؟ هدایت ډېری معنی دي. هدایت دلیل ته ویل کیږي، هدایت قانون ته ویل کیږي. نن سبا ته خلک وایي کنه گایډینګ بوک او گایډ بوک او دا وته وای کنه. نو دغه قانون کتاب چې کوم هغه ته ویل کیږي، هغه ته هدا ویل کیږي. د قانون کتاب سره هغه دا د یو فائدہ ده چې دا څه دی، دا هادي دی خو چا د پاره للمتقین، د متقیانو لپاره. هغه به تفسیر کې تفصیلا وایي چې متقیان څنګه متقیان د پاره دي، عام خلکو د پاره نه دي. خدا خاص هدایت شو. کله برته عام هدایت بیانې لکه سورۃ بقره 185 شهر رمضان، شهر رمضان میاشت رمضان الذي انزل فيه القرآن، هغه چې نازل کړه شوی دی په کې قرآن، هدى للناس، هدایت دې ټول خلقو لپاره. دلته فائدہ عامه شو، خیال مو کو هدى للناس. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس التراجي. دین دا خبره معلومه شو. علما وای چې دا دلیل دی چې هدایت بغیر د کتاب الله نه حاصلېږي. چې قران دې نه ویل نه هدایت په دته مشکل وي. ښا قران سره هدایت کامله چې کوم دې سړی ته حاصلېږي. دویم قران کریم څه شی دی فائدہ بل د قران شفا ده، شفا روحانی امراض دي کنه پوښوي دا غي شفا په قران سره راځي، جسمانی امراض هم راځي. رحمت دی، درېمه فائدہ ده موعظه ده، نصیحت دی، صحیح شو، دا وعظ دی. دا درې صفات راغلي دي. سورۃ یونس یو لسمه سپاره و 50 آیات 57 نمبر آیات کې راځي. یا ایها الناس، اے خلقو، قد جاءتکم، یقینا راغت استا، موعظه من ربکم، نصیحت د طرفه در رب سنا. موعظه دلته کې اغا د قران نوم شی او قسم تا، خو نوم اغا نوم د چې وصفی نوم د نو فائدته معلومیږي. صحیح شو کنه؟ ما تاسو ته په دریو طریقو سره معلومو. دلته اغا بل اغا طریقه ده وشفاء لما فی الصدور، بل فائدې شفاء د لپاره د اغا مرزونو چې پسینو کې دي. دریم وهدن، خدا خو مخکې تیر شو کنه هدایت. بل سلورم ورحمت للمؤمنین، رحمت خاص د لپاره د مؤمنانو. نو دا د قران بل فائدہ، بل غایه، بل حکمت د قران څه شو؟ هغه دا شو چې موعظه ده، رحمت او شفاء ده. صحیح شو. پنځمه دا خودري ذکر شو په یو ځای سلور شو. پنځمه څه شو؟ پنځمه فائدہ د قران انذار ده، خلق ته داسې بیان کول چې خلق ویریږي الله نه. صحیح شو. سورۃ کهف 15 سپاره دویم آیات راځي. ښا سورۃ کهف 15 سپاره کې دویم آیات. الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، اول سورۃ نو پس سوی قیما. قرآن مخ کې ذکر شو کنه، اوس لام سره را فائدہ ذکر کوي. ښا ما تاسو کله بلام راشي لینذر بأسا شدیدا من لدنه، ام دې ځکه په پاتې شي. بل شپږمه فائدې وګوره، بشارت ده زیره. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا،
د قران بل فائدہ ته زیر ورکول بشارت مؤمنانو ته ورکول ومه فائدہ د قران صدا بلاغ دا خوش انذار او بشارت ومه فائدہ د قران د بلاغ تبلیغ کول بیان رسول خلق ته سورۃ ابراہیم 14 سپارہ کې راځي سورۃ ابراہیم 52 آیات ته 52 نمبر آیات اخیری ختمی کی بس ته دغه 14 سپارہ شروع کېدونه مخ کې دا سورۃ ختمی نو ال تسوی هذا بلاغ للناس دا قران بلاغ دے للناس خلق ته بس دا خلق ته رسول دی اتمه فائدہ د قران سره اتمه فائدہ د قران دا التدبر والتفکر تدبر کول او فکر کول په قران کې چې قران کې به فکر کې قران کې به تدبر کې څنګه سورۃ الصاد درويشتمه سپارہ کې راځي صاد 29 نمبر آیات ته سورۃ الصاد کې 29 نمبر آیات ګورئ درويشتمه سپارہ کې کتاب انزلناه الیک مبارک لسد پارم نازل کړه دے لیدبروا آیاته دې د پاره چې دوی تدبر کی په آیاتونو داږي کې ولی تذکر اولو الالباب چې نصیحت والی خاوندان د خالص عقل الباب مانو بیا راشي دغه رنګي کم خلق چې په قران کې تدبر نه کوي ګوره یو قران صرف لستل دی تلاوت کول دی یو په قران کې تدبر کول دي کم خلک چې تدبر نه کوي چې دا ماته سوې دا قران چې تدبر نه کوي اغه ته زجر ور کوي زجر وته ور کوي سورۃ النساء 15 سپارہ کې ده نساء یا بشپګه کې د آیات راځي 15 کې دو آیات 82 نمبر معلوم کو افلا يتدبرون القرآن آیا دوی تدبر نکي په قران کې ولو کان من عند غیر الله کچرتوی دا قران د الله نه بغیر د بل چا د طرف نه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نمونته بودی په قران کې اختلاف ډیر یو بل سره متعارض لیکن دی کې نشته د تدبر پکې چاو کو صحیح فکر په تو کنو قران کې بیا د اختلاف پکې نشته نو دي دا کې زجر ورکړه د منافقانو صفات بیان کو چې منافقان څه دي په قران کې تدبر نه کوي الله دې موږ تاسو ته د قران صحیح فهم او تدبر را نصیب کړي سورۃ المؤمنون اتلسم سپارہ کې اتش پیتم آیات ته اتش پیتم آیات 68 نمبر آیات افلم يدبر القول آیا دوی تدبر نه کوي په دې قول کې دا قرآن صحیح شو دغه 67 ته 68 اخر کې دا نمبر په اخر کې ورکې د آیات اول نه مشماري اخر مشماري صحیح شو نه دغه رنګ سورۃ محمد کې بم راشي پګشتمه سپارہ کې پسلیشتم آیات کې التم دغه وی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا دوی تدبر نه کوي په قران کې یا د دوی په زړونو باندې تالی لګیدلې دي قلفونه په لګیدلې دي څه چل چې دوی په قران کې تدبر نه کوي نو دا سورۃ محمد کې راشي دا د قران بل فائدہ څه شو تدبر صدا د تدبر د پاره نازل بل د قران بل فائدہ صدا تذکرہ تذکر نصیحت ورکول نصیحت غستل ذکرہ پخپل د قران نصیحت دی صحیح وکنا بل چاته نصیحت ورکول پخپل نصیحت غستل د قران پخپل د نصیحت کتاب دی دا درې خبرې دي سورۃ مزمل 29 نمبر سپارہ رکنا یو کم 13 سپارہ التنلسم آیات کے براشی ان هذه تذکرہ دا قران سره دا تذکرہ دا نصیحت ورکول دی ښا التبراشی ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا سوق چې غواړي نو خپل رب ته دی لار ونیسی په دغه لار دی د قران په لار دی روان شي نقشه دغه دغه سورۃ قاف کے براشی وہ دیر شمایات کی سورۃ قاف پگشتمہ سپارہ کے دیکھا قاف وہ دیر شمایات کے براشی التبوئی کہ قرآن ذکرہ دے ذکرہ نصیحت سے ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یقینا دا قرآن چلے پدی کی لذکرہ نصیحت سے
خود چاره پر نصیحت دی دا به قران بسوګ لمن کان له قلب چې زړه کوئی وکنه پوښي چې زړه وی زړه حاضر به قران کریم تکي او القى السمع یا دی وقت کې دی قران ته هو شهید پدا سے حال کی چې دی حاضر وی قران ته متوجی وی دانه چې ناس دلته کې دی او سوچنی بل ځای کې پراتی نه دغه رنگ سورۃ صاد چې کم تیر شو هغه مخ کې آیات تاسو وکړو یو کم دیر شمایات 29 نمبر آیات درویشتم سپارہ کے 23 نمبر کی نوال تسرات لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب چې نصیحت واخلی خاوندان د خالص عقل نو تذکر امراغه تذکرہ ان هذه تذکرہ ذکرہ ان فی ذلک لذکرہ تذکر ولیتذکر اولو الالباب خوشوی نو دا دغه قرآن کریم بلا فائدہ دادا بلا فائدہ دا قرآن کریم صدا لسم فائدے الاخراج من الظلمات الى النور د تیارو د کفر شرک اغینه بدراو باسی چرتا رڼا طرف تا پوښوی دا بدراو باسی لکه سورۃ ابراهیم 14 سپارہ چې اول آیات ګورئ کنا نو بسل تراجی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کلام سره دا فائدہ بیان کړه لتخرج الناس دې د پاره چې ته وباسه خلق من الظلمات دا غت يرود کفر او شرک او جهلنا الى النور یا غرنا د ایمان سنت او توحید تا صحیح شو هغه ته دې وباسي نو دا دغه شو قرطبی ذکر معنی کوي په دغه آیات کې من الظلمات الى النور قرطبی وای من الكفر الى الايمان من الشك الى اليقين ومن البدعه الى السنه دې طرف ته قرآن راو باسي سورۃ احزاب 3 آیات کې احزاب یوشتمه سپارہ کې ده کنه خود دوشتمه سپارہ کې بیا د آیات راځي التم راځي ليخرجكم من الظلمات الى النور دې د پاره ته تاسو وباسي د تیارو د کفر او شرک نه ال نور رڼا د ایمان ته نو بل د قران فائدہ صدا د قران د نزول فائدہ ده غایه معلومه شو کنه غایه د قران ده بل غایه او بل فائدہ د قران ده په دې دغه کیږي متا تاسو وایي چې دا خو مونږ ته نه یادې کیدا ان شاء الله تعالی چې کله تاسو بیا درس وایي قران کریم دا هم دومره پاخه شوی تر هغه پوری چې بیا په کې داسې پخپل رواني خپل ورته شواهد مخه ترازی بیا او دا چې مطلب اشاره سره ورکی کنه لیکي بل فائدې دا ده چې تبیان ما فيه الاختلاف اختلافی مسله را لانجه جوړه شو خلکو کې عقیده کې تو چرته به رجوع کې قران ته لاړچا قران به ته حل خو کنه قران کې بداغي حل لذي څنګه سورۃ النحل لا واړه وای تاسو سورۃ النحل سوار لسمه سپارہ کې دی 44 نمبر آیات کې سلور ختم آیات سوار لسمه سپارہ 14 نمبر سپارہ ربما یود الذین کفروا صحیح شو 44 نمبر سورۃ النحل 44 ها وانزلنا الیک الذکر او نازل کړه دې مونږ ته الذکر دا نصیحت قران د څه د پاره لتبین للناس دې د پاره چې ته بیان کې خلکو ته ما هغه قانون هغه قران نزل الیهم چې نازل کړه شوی د دوی ته هغه حکم ورته بیان کړي ورپسیم په دې صورت کې مخ کې لاړ شي 64 نمبر آیات ته اوس به صحیح هغه وضاحت معلوم شي سلور شپږم آیات ښا ما انزلنا سنگرازی وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ورا تبيان ما فيه الاختلاف چې اختلاف په کومه مسله کې جوړ کړل دي اصولي مسله ده قران تلار شي قران به راتو کوي کنه وما انزلنا عليك الكتاب ند نازل کړي موږ په تابانی کتاب الا ما الا الله الا تراشی کنه دا بالکل حصر فائدہ کوي چې بلا پکې سنشت لري مگر دا خبره ده لتبین لهم الذي دې پاره چې بیان کې دوی ته اختلافو فی چې اختلاف کو دوی پاره کې چې په کومه خبره کې دوی اختلاف کو هغه ورته بیانې مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه بارک راضی وای چې هغه وکاله بیان کولو نو دا پنجاب پتا ست معلوم دی اوس ما شعر څه بدل شوی نه دی هغه بریت ته واغه غن پکې پروت نه هغه بوته چې دا اختلافي مسالې مو بیانو
نو هغه بوته وی چې ما ته خو الله دا وای پوه شئ چې هم دکه به بیانې الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه چې دوی په څه کې اختلاف شروع کړل د اکه بوته په قرآن بیانوم قرآن او مکه تاسو ته بیان کوي دا غي واضح تعین برته کوي چې دکه مسله ده دغه مسله دا غي تعین برته کوي دولسمه خبره ده دولسمه اوري دولسمه فائدې صدا هغه د حکم ښا قرآن قانون لکنه پوښوي نو فیصله به پکم دا قرآن بل فائدہ دار چې قرآن ته ځکه نو ته حکم پیژنې دا الله قانون به پیژنې نو قانوني حکم برته معلوم شي قانوني دفعات برته معلوم شي سورۃ النساء یو سل 50 آیات وګورئ سورۃ النساء 15 سپاره کې ده صحیح شو او یو سل 15 آیات 105 خیو سل 50 نه 105 نمبر آیات ته پلام سره فائدہ دل تم بیانې ها معلوم کو ان انزلنا الیک الكتاب بالحق یقینا من نازل کړه تا تا الکتاب قران بالحق لاظهار الحق د پاره د ظاهر اول د حق لتحکم بین الناس د صد پاره د لتحکم د پاره ته فیصله وکي بین الناس ما د خلقو کې بما پاغه قانون باندې اراک الله چې الله تعالی خول دی الله درته کوم قانون خودل دی نو هغه قانون پرانا کې به فیصله کې دا قران د دې لپاره راغلی سورته بقره وګورئ بقره ټول کتابونه الته کې وایي چې د دې لپاره نازل دي 213 نمبر آیات دویمه سپاره ښا سپاره دویمه ده آیات 213 ده کان الناس امه واحده وخلق امه واحدتا امت یو دل یوا فتوحید باندې صحیح شو نو چلو شو رستو بیا غسلت یونس کې راځي او بیا لګو ان شاء الله طرف اختلافو نو رستو په اختلاف په شرک سره پیدا شو نو چې پیدا شو نو فبعث الله النبیین راول ګر الله تعالی پیغمبران مبشرین نذیر ورکونکي او منذرین او يرونکي خلق د کفر او شرک نه ها نستلو کو وانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کل دوی سره کتابونه دلته الکتاب کې الکلام استدغه ده دا جنسی ده خوشوي یو کتاب نه بلکې بس جنسی کتاب نو کتابونه نازل کل دوی سره بالحق د پاره د ښکارا کول د حق ليحكم بين الناس بالحق څنګه دا سره دي کنه څنګه را دي وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس دې د پاره فی مختلفو فی دې د پاره کې فیصلو کې خلق په منځ کې فی ما پاغه سکے اختلافو فی چې اختلاف کړي دي خلق پاغه کې نه دا وګوره د قران حکمتونه او غایې تاسو معلومه شو کنه بس قران کریم کې چې په شکل د مفعول له د قران نه پس په شکل د حال په شکل د لام یا د قران نوم په داسې صفت سره ذکر شي چې دا غ صفت نه یو فائدہ راوځي نو تاسو پته لګی چې دا د قران مقصد دی قران د دې مقصد د پاره راغلی دی قران د دې مقصد د پاره ویل کیږي قران د دې مقصد د پاره زد کوم قران بر دې مقصد د پاره زخه مخلق تا صحیح شو نو دغه د قران کریم مقصد دی ښا دا د قران کریم غایه شو چې دا ذکر شو لنډ ورته ذکر کوي د قران کریم موضوع څه موضوع د قران کې اختلاف کړه د علماو او ډیر اختلاف پکې کړه دي چا ویلي چې د قران کریم موضوع انسان ده دام صحیح خبره ده لکه اختلاف داس اختلاف نه نزاع لفظي ده انسان د انسان حالات ذکر کوي انسان مومن کم یو دی انسان کافر کم یو دی انسان منافق کم یو دی کته څه خیالو کې څنګه چې قران شروع شي اول خلق درې ډلې تقسیم کړي ویل ذالک الکتاب ویل شي یو پسې شروع کې الذين يؤمنون بالغیب غخ خلق دي متقین دوی مډاله پسې ان الذين كفروا درې مډاله پسې ومن الناس من يقول شروع کې کنه نو سو کوئی د قران کریم موضوع سره انسان دی هغه خلق دغه رائے ده چې انسان مشرک انسان موحد درته کوي سو کوئی د قران کریم موضوع چې دا هغه څه دی هغه توحید دی زمونږ د استادانو رائے د ډیرو علماو رائے هغه مدار چې د قران کریم موضوع څه ده توحید د لکه چې هغه ځای ته ته وګوره قران کریم د څه د مقابله د شرک ته مقابله لپاره راغلی نو چې د شرک مقابله لپاره راغلی نو د قران کریم موضوع څه ده هغه توحید ده مو دي ته قران دا تاسو کله تفاسیر کې ګورئ کله کله باندې تفاسیر تاسو وایي ترجمه القرآن نو دا څه نه چې توای چې کنه دا ماته ترجمه نه کړي وایي چې ترجمه القرآن ترجمه د قرآن بدانی ترجمه ال تکم دک ته وایي د قرآن موجوده ده خیخه خو شوي چې د قران کریم موضوع سره
دا زرکشی په برهان کې فرمایي، برهان د اصول القرآن یو کتاب دی ها، هغه پکې فرمایي وای حافظ ابو طاهر هغه وای چې ما د ابو الکرم نحوی په بغداد کې واوریدل، داغه نه چاته پوښتنه چې کل کتاب له ترجمه، د هر کتاب یو موضوع، فما ترجمه کتاب الله، د قرآن یې رسم موضوع ده. نو یغویل چې هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. دغه سورته ابراهیم بیا راواړه وای دیار لسمه سپاره الته تاسو ته معلوم چې د قرآن موضوع صدقه سورته ابراهیم اخیری آیات راواړه وای چې وخت هم راړولې و یغه دک آیات په دلیل کې ویلو چې بس ترجمه هم دغه موضوع د قرآن دا ده ها، آیات اخیری آیات بس 52. هذا بلاغ للناس، دا قرآن بلاغ دا رسول دی للناس خلق ته ولينذروا به، دې د پاره چې او يرول شي خلق د دې قرآن سره، نو بیا پته سوي وليعلموا، دې د پاره چې پوه شي خلق انما هو اله واحد، چې هغه الله تعالی الہ یو دی. توحید شو کنه شو قرآن باندې بته توحید علم به سره دی وليعلموا انما هو اله واحد، موضوع توحید ده. او دی وجنه قرآن کریم کو تاسو وګورئ نو کله چې ذکر کوي توحید به ذکر کوي، داغي قسمونه به ذکر کوي، داغي لوازم به ذکر کوي، کله به داغي شرح کوي، کله به داغي ضد کې شرک ذکر کوي. نو دا نه معلومیږي چې د قرآن کریم موضوع چې کومه ده هغه څه ده، هغه توحید دی. بل د دین هم معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته قرآن راغی، نو اول دعوت نبی صلی الله علیه وسلم د څه کړو؟ د توحید کړو کنه، چې خلک راجم کو یقولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله وای کامیاب بشي. دغه رنګي سورۃ انعام 106 نمبر آیات ومه سپارہ کې سورۃ انعام د خدا په اتمه سپارہ کې تقریبا برابر کنه سوي اتبع ما اوحي اليك من ربك، تابعشا د اغا چې وحی کړی شوی د تا ته من ربک د طرفه د ربستانه، سو د څه تابعشم سو وحی شوی دا لا اله الا هو، نشته د اله غیر د الله نه، نشته د معبود د اله معنی براش ان شاء الله تعالی، نشته د حاکم، نشته د مطاع غیر د الله تعالی نه. دلته لا اله الا هو چې دی دا وی بدل د معنا، دا ما سره اتبع ما تابعشه د ما دا هغه چې وحی کړی شوی، تابعشم د څه شي هغه څه شی دی وی لا اله الا هو، هغه ته بدل واقع شوی دی. ښا نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم چې وحی شوی دی د توحید وحی وته شوی دی. دغه رنګ سورته هود وګورئ وعد عن المشرکین، دغه هم پسې دغه دی مخواړو د مشرکانو، دغه واضحه خبره ده. سورته هود وګورئ یو او اول او دویم آیات وګورئ. ښا دولت یولتمه سپاره ته ختم شي او دولتمه شروع کیږي د دین لګ مخه. سورته هود ده کتاب احکمت آیاته، کتاب دې چې احکمت آیاته بیا معنی کو مضبوط کړي شوی دي یا محکم دي یا سدي، هغه مختلف معنی دي. آیاتونه دې ثم فصلت بیا تفصیل بیان کړي شوی دي آیاتونو ملتون د طرفه د غزات نه حکیم چې هغه د حکمتونو والا دی، خبیر خبردار دی. س کتاب دی هغه کتاب د صبر کړي وای الله تعبدوا الا الله، بدک موجوده ښا دلته فرای نحوی وای دا داسې دی چې کتاب احکمت آیاته، کتاب دې چې محکم کړي شوی دي آیاتونه دي به الله تعبدوا الا الله، په دې خبره باندې محکم دي چې لا تعبدوا غیر الله، عبادت د غیر الله مکوئ، چې عبادت د غیر الله نه کې خو توحید شو کنه. ام په دې صورت کې چې پس مخ کې لار شي په سورته هود کې 14 آیات کې نو هغه کې بیا موضوع خی سوی فإن لم يستجيبوا لكم، کچرته دا مشرکان ستاسو خبره اون منی، فاعلموا نکو شی انما انزل بعلم الله، چې یقینا دا قران نازل کړي شوی په علم د الله تعالی باندې، وان لا اله الا هو، او په دې خبره نازل کړي شوی چې نشته د حقدار د بندګۍ الا هو غیر د الله نه، غیر د الله نه بل څوک حقدار د بندګۍ. نو قران نازل شوی په دې موضوع باندې، په دې موضوع باندې نازل شوی د قران بنیادی مسله چې کومه ده هغه څه ده، هغه دغه چې قران کریم نازل شوی د توحید د پاره دی.
ابن قیم رحمه الله فرمائی بل نقول قولا كليا ان كل آیه في القرآن فهي متضمنه للتوحید شاهده به. قرآن کی چوئی ہر یو آیات ته کنا غد توحید در متضمن دے او پر توحید باندې شاهد دے او توحید طرف ته دعوت ورکي. ولی وی قرآن کی چکم بیان راغله یا بد الله تعالی نه تا خبر درکې توحید، یا بد الله د اسماءونه خبر درکې توحید، یا بد صفاتونه خبر درکې توحید، یا بد هغه د افعالونه خبر درکې نوې توحید. دا توحید علمی خبري شوی. یا بد درته دعوت درکې چې داغه عبادت وکړه او د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مکو نو دا توحید طلبی دی. بیا یا به امر او نهی وی او د تبول چې داغه امر او نهی ومنه نو دا وی حقوق التوحید دی، دا مکملات التوحید دی چې اوامر پکې راشي نواهی پکې راشي. یا برته دار ادي چې ګورا د توحید والا او سي عزت دی د مؤمنانو موحدینو دا غوي کم مقام دی غبرته بیان. یا بر داغی مقابل شرک باندې رد کړي، یا به د مشرکینو بدی بیانې، یا بر داغی عذاب بیانې. دا ټول سدي دا ټوله مسله چې راغونډې نو یخیر کې بس تراسیږي توحید ته نه کوي چې موضوع توحید دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه په شرح د فقه اکبر کې مداوي فالقرآن كله بالتوحید، قرآن ټول په توحید باندې دی. وحقوق اهله او په حقوق د اهل توحید باندې دي، وثنائهم او په ثنا د موحدین باندې دي، وفي بیان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم او په بیان د ذم د شرک باندې دي چې د شرک بدیله ته بیانې او داغي مشرکانو سره حقوق دي او داغي جزا سره هغه ته ذکر کړي. په مرقات کې وای ان القرآن ما انزل الا للتوحید، قرآن نه نازل شوی مگر د سره پار نازل دی، صرف د توحید د پار نازل. په مرقات مولا علی قاری رحمت الله علیه کتاب در دې حضرات رایوا چې قرآن کریم د سره پار نازل دی د توحید د موضوع توحید. قرآن کریم موضوع سره توحید د مسله او فکر توحید بیان. عبید الله سندی رحمه الله هغه وی د قرآن کریم موضوع سره هغه وی د قرآن کریم موضوع انقلاب دی. څه شه دی؟ انقلاب. او هغه وی انقلاب دی ځکه چې دغه ټول خبره چې بیا راځم کې انقلاب دی. مشرک چې ته موحد کی نو انقلاب دراوسته کرا دی نه یو سړی دی بدل. انقلاب څه کو بدلول دي کنه چې علاقه دی بدل کړه د کفر قانون دی تلری کو د اسلام قانون دی کراوسته شرک ته ختم کړه نو انقلاب دراوسته کرا دی نه وسته. خو نو قرآن چې توحید طرف ته دعوت ورکړي کده توحید موحدین او صفات بیانې دا ټول انقلاب د کنه بدلون راوړي، بدلون د تحول دی. نو تحولات چې کوم دنه هغه په دې کې راځي یخرج الناس من الظلمات الى النور، خلق د تیارونو راوباسي کنه او رڼا طرف ته بوزي. نو دا انقلاب شو کنه شو. نو دا ټول انقلابات دي. نو هغه وې د قرآن موضوع انقلاب د هم تاسو ته ویلو کدا درې واړه حضرات کسو کوئی چې موضوع څه دی انسان دی، کسو کوئی چې موضوع توحید دی، کسو کوئی چې موضوع څه دی انقلاب دی. دا درې واړه چې رايو ځای کې د درې واړو په خبره کې څه اختلاف نشته دی، البته صرف هغه اصطلاحي فرق دی چې څوک یو شان اصطلاح ها صحیح ده. بس دغه انقلاب دی. دا انقلاب راولي بدلون راولي. موږ خپل طرز هم داسې دي چې موږ چې خلاصه بیانو کله په بعض صورتونو کې دوه خلاصې بیان کو. یو خلاصه په طرز د مولانا عبید الله سیندی سے باندې بیان کو، یو خلاصه په طرز دغه باندې بیان کو د مولانا حسین علی سے رحمت الله علیه باندې بیان کو. دوه خلاصې چې کوم دغه چلیږي نو هغه انقلابی شي دا پکې هغه د توحید والا شي. خو دوه توحید انقلاب دي. نو به هر حال په دې طرز باندې دا موجود قرآن شنو. تاسو نن د قرآن کریم تعریف وکړو چې هغه کتاب دی چې په عربی کې دی نازل کړی دی الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په واسطه د جبرئیل باندې په وحی جلی سره او دا مکتوب دی په صحیفو کې او منقول دی موږ ته په نقل متواتر سره او قرآن کې داغه شواهد تاسو ولیدل. هغه بل اسماء القرآن موضوع چې واغه مې ته مختصرا نو 75 نمونه دي کړو کې ما زړه داشته به دینه ودی کې یار یو آیات مو سره ورکړی چې فلانی آیات کې دانو مراغله فلانی آیات کې دانو مراغله. دغه رنګي حکمت د قرآن نه ته بیان کو حکمتونه او غایه د قرآن هغه دولس حکمتونه چې کوم د قرآن کریم چې کوم بیان کړو
کې دې شي دینه زیاتم څوک راو باسي دا څه کوم نه خدغه مطلب دا چې د مشایخ او د علماو دا غوي هغه تتبع وا چې دولس حکمتونه د قران هغه بیان کړو چې قران کریم د دې لپاره نازل دی د دې لپاره ذکیږي د دې لپاره خود لیکيږي چې هدایت دی شفا دا رحمت دی موعظه دا انذار دی بشارت دی بلاغ دی تدبر او تفکر دی تذکر او تذکرہ او ذکر دا او دا رنګ دغه د تیارونه رڼا طرف ته وتل دی او دا خلکو چې کوم مسله کې اختلاف دی هغه بیان دی او ورسره چې کوم د حکم دی دغه قانوني کتاب دی دا دولس فواید د قران کریم دا حکمتونه دي او موضوع د قران څخه انسان یا توحید یا انقلاب په توحید باندې مت شواهد ذکر کړل دا رنګ د انقلاب شواهد هم تاسو راو باسل شي من الظلمات الى النور راضي پوښ کنه نور راضي دا رنګ د انسان هم تاسو راو باسل شي دغه تر دې پورې ځان نه سبق تر دې پورې شو ځکه ملته لګي